قرآن یې هر مشکل سره اسانی ده، هر مشکل سره اسانی ده. ورسته ورنی به تاکید کوي انما العسر یسرا، بیشکه څه مشکل سره اسانی ده. تشریحاتو کې تفسیرو کې داسې څه قرآن داسې نه دی ویلي څه هر مشکل نه بعد اسانی ده، بلکې داسې ویلي دي څه هر مشکل سره اسانی ده. بچیا ته څه کله ځان باندې مشکلات واخلي، تکلیف ځان باندې واخلي، هغه نه بعد به ته کامیابي، هغه سره به ته کامیابي باندې بعد کې نه. کله چې ته سبق وایي، کوشش وکړې، همت وکړې ایگزام دپاره، فورا ورپسې ایگزام دی، ایگزام کې به اورډي ته چې وي کامیاب. قرآن دا مقصد دی. د کامیابۍ څو طریقې یو دانشمند ښیلي دي، هغه دوې طریقې ښیي. یوه طریقه دا دی چې طالب علم ته پکار دی چې همیشه دپاره پریزنټ وي کلاس کې، سکول کې همیشه تاسې پکار دی حاضر وي. آیت الله تبریزي بزرګوار یې هغه یې چې زه د چوټۍ خو زه پېژندنه چوټۍ یې څه ده. یو سړی چې علم حاصلوي، د علم تلاش کې وتی دی، پکار دا دی چې هغه بلکل چوټۍ پېژندي نه، ای چوټۍ پکار دی فکر نه کوي. دویمه طریقه یې دا ښیي دی چې موږ بچیو کې اکثر دا شی ورکړي دی چې هغوی څه کله سبق زده کړي، نن کوم سبق ورته وښیي کله هغه یاد کړي، و سبا ورځې باندې بیا دا دویم سبق ته ځي. دا څټه سبق په شبه چېږوي دا پرېږدي نه. هغه دانشمند دی چې کله چې یو سبق تا یاد کړلو، درې ورځې بعد، څلور ورځې بعد، که ته څلورو سبقو ته رسېدلی یا که نه کوم څټه سبق چې تا مخکې زده کړی دی هغه دوباره دوهروي وکړه، انشاءالله هغه به تا 70% هغه ته چې وي یاد وي بیا.